عبارت پڑھو. یذکر نه ظالما موجهتن ورباعیتن ایضا موجهات. بسم الله الرحمن الرحیم. وقد يذكر الجهة في القضية فيسمى موجهة ايضا ورباعية ايضا. اس د دې نه موجهات ذکر کړي پوهیږي وجه تسمیه ولیکه پوهیږي لکو موجهه دا وته څه کوي چې دغه جهت مذکوري جهت پیژنګا جهت پکې مذکوري دیو جن ته موجهه وي نو دی خدا مو چې فیسمى موجهه و رباعیه رباعیه ته وي د رباعی وجه تسمیه دا چې کوم ځای جهت مذکور شي نو په قضیه کې به څلور اجزایي سوچ ځوي موضوع محمول رابطه او جهت. موضوع محمول رابطه العالم حادث بالضروره ضروری ده چې عالم بسي حادثي په خبره پوه شئ دا قضیه موجه هم ده رباعی هم ده ته وګوره موضوع به شته کې نشته ها العالم موضوع شته ها محمول به کې اوس خو دي کنه حادث بالضروره پوهیږي کنه نو حادث تاسو شو په خبره پوه شئ په منځ کې ارادت ته کنه او جهت ولا ذکر کو کنه چې ضروری وای دا تاسو څه شو کم موضوع محمول رابطه جهت په خبره ورسېدي. ها د محمول حکم دا چې کله د موضوع د پاسه ولګي د نفس الامر په اعتبار سره څنګه محمول حکم د دې د پاسه ولګي د نفس الامر په اعتبار عام طور دغه سي چې د محمول حکم په موضوع باندې لګېدلی د نفس الامر په اعتبار سره. نفس الامر سره یعنی خارج کې حقیقت کې مؤکسی نو دا حکم چې کله ولګي نو د دې حکم کیفیت د متقدمینو په نسبت کله وجوبي کله امتناعي کله امکاني ونه رسېدی طلبه کله چې د محمول حکم په موضوع باندې ولګي زید قائم زید نو محمول کې ولاړه ده کنه دا بچاو لګیدا په موضوع څه شی دی د نسړي زی موضوع زید دی زید باندې ولګیدو اوس متقدمین وی چې دالا بد د ولاړه دا حکم ولګي دا په درو طریقو وي پس وی کله بدا وجوبي لازم د چولار به بل کار غني شو کوله کله به امکاني ممکن د چودري دی کله به امتناعي چا ودري دی نشو څنګه لاړ دی نه پويږي. ها نو وجوبي مطلب څه شو چې محمول دا ثبوت د موضوع لپاره ضروری دی. د وجوبي څه مطلب شو چې د محمول دا ثبوت د موضوع لپاره لکه ما وی چې الله موجود دا موجود کېدل د الله لپاره څه دي چې ته جدا کېدی شي دا وجوبي تور شو ثبوت شو کنه شو په ثبوت په کومه درجه کې دی په مرتبه د وجوب کې. کله خیالو مخکې یو مناظره وا شیخ ریاض الله مناظر اسلام علامه مفتی محمد ندیم صاحب ته ویلو چې دا رفع الیدین ته چې دا ثابت دي دا ثبوت په منزله ده امکانی معنی که امتناعی معنی که وجوبی معنی نو فبوهیت النبی کفر ٹھیک دے ورا پوشی خطو که اون خطو یو خر آگے چلو نو جدا کیگی تے نا نو چی نو جدا کیگی نو دا ثبوت دے موضوع وجوبی دے اللہ دا موضوع موجودن دا محمول امتناعی مطلب سچو چی دا محمول ثبوت دا موضوع دا پارا محال دے چرت کی دا سی نشی کې دی چې په نفس الامر کې د محمول دا ثبوت د موضوع له وش لکه یو سړی و چې الکافر يدخل الجنه کافر به جنت ته داخليږي نو الکافر موضوع شو يدخل الجنه څه شو محمول شو دا محمول د موضوع له ثابت شوی دی کنه
خدا سره دا خو محال دی داسې کېدی شي چې کافر جنت ته داخل شي او که توبه وباسله بیا خو کافر نه دی چې کافر یي مړ په کفر کې شي واحاطت به خطیئته نو بیا خو خبره روانه ده که نه بل امکانی مطلب دا دی چې موضوع د پاره د محمول ثبوت نه ضروري نه محالي بس ممکني لکه المسلم العاصي لا يدخل النار ګناهګار مسلمان بم جهنم ته نه ځي ٹھیک شو نو دا خو ضروري نه ده چې جهنم ته به نه ځي که ضروري ده کېدی شي لړ شي دا ممکن ده دویم محال ده نو محالم نه تلی شي ډېر ګناهګاران به داسي چې جهنم ته به ځي بیا وروسته جنت ته راځي خالدین فیها الا ما شاء ربک ٹھیک شو بله خبره چې ممکن ده چې ګناهونه یې کړي خو عقیده سمه وه په خبره پوهېږي که نه الله ورته وایي چې زه جنت ته نو دا ثبوت د محمول چې لا يدخل النار دی د دې اصل مسلم العاصي موضوع دپاره دا ثابت دی دا صفت که نه عدم دخول فی النار لیکن دا په طریقه د امکان سره دی په کومه طریقه سره دی ممکن ده په خبره پوهېږي دغسې متقدمینو په نس د دین علاوه د حکم کیفیت کله کله دائمي کله بالفعلي دائمي څنګه الفلک متحرکون دا سترګې رپ وي نو دائمي وي که نه وي نو الفلک موضوع شوه متحرکون ولا څه شو محمول شو دا محمول دی موضوع له ثابت دی په طریقه د دوام شذوذ و نوادر په لړکوه که په خبره خو چې مړ شي ناړو بیا خو خبره ختم پوه شوې دا منطق دی دا داسې د قرآن ټکی نه دی چې ته ولې ګوډ 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 او شذوذ و نوادر په ایسته لګوې په خبره اوس حیواناتې کوي ته وایي چې خبرې کوم چې چاړه دا خو یې ولې په سنټر را ډکو آگے چلو بالفعل سمانه دا محمول د موضوع دپاره همیشه ثابت نی بلکې یو زمانه داسي بلکې د زمانونو په یو زمانه کې ولا ثابتي لکه الانسان ضاحکون انسان بالفعل خندیدون کې دی که نه دی خو هر ټایم خو نه خاندي په خبر پوهېږي خو دا صفت ولا ثابت دی د خندا ضحک دی کیفیتونو ته کله ماده وي قضیه وتم وي پوهېږي اوس الفلک متحرکون دا قضیم شو مادم شو کنه دا کیفیت ول ثابت شي انسان خاندي جاوي منډه وي سترګې رپ وي پوهېږي که نه اوس قضیه په دوو طریقو استعمالیږي کله پکې داسې یو لفظ وي چې په دې کیفیت دلالت کوي کله کله پکې یو لفظ وي چې په دې کیفیت څه کوي اوس دغه لفظ ته جهت وایي دې لفظ ته څه شی وایي لکه جهت ورته وایي او په کوم قضیه کې چې جهت مذکوري ایته قضیه موجهه رباعیه وایي څه وایي ورته قضیه موجهه رباعیه په خبره باندې پوهېږي او چې کله کیفیت باندې دلالت کوونکی لفظ پکې مذکور نه نو قضیه مطلقه ورته وایي څه ورته قضیه مطلقه ورته ولې وایي د هغه دلالت کوونکی قید پکې نه دی لګولی که نو بس مطلق قضیه شوه ونه رسېدی لکو یو خبره د موجهې وجه تسمیه دې زده کړه چې جهت پکې مذکوري د رباعي وجه تسمیه دې زده کړه څه ته وایي په قضیه کې څلور څیزونه یې کنه موضوع محمول رابطه او جهت استعمال یې څنګه دی د متقدمینو په نسبت باندې دا محمول دا حکم چې موضوع لپاره په نفس الامر کې لګي د دې څو طریقې دي درې یا به وجوبي یا امتناعي یا به امکانی دا یو خبره شوه ښه دا متقدمین دا وایي چې د حکم دا کیفیت کله دایمي کله بالفعلي دا خبره وشوه خجی موجهه او مطلقه کې بس طریقې چې کله په دې کیفیت باندې دلالت کوونکی یو لفظ مذکور وي نو دغه لفظ ته جهت وي او کوم قضیه کې چې جهت نو هغه رباعي او قضیه موجهه دا خبره ورسېده او چې کله په دې کیفیتونو باندې دلالت کوونکی لفظ نه نو قضیه مطلقه وته وي سوي وته لکه
نو اوس وی ول موجهات 15 قضیه موجهه د دې تعداد خو ډېر زیات دی لیکن د کومو چې موږ بحث کو په منطق کې 15 دي سوري 8 منها بسيطه و7 منها مرکبه اتتنا بسائط تی او تن سدي مرکبات تی چې شي لکه اوس خبر دا وکړه دا بسائط اتکم دي ضروریه مطلقه دائمه مطلقه مشروطه عامه عرفیه عامه وقتیه مطلقه په خبره پوهیږي منتشره مطلقه مطلقه عامه ممکنه عامه سو شوي و دې شمارلې دا اته شوي د دې تعریفات دا ارث به زه سبا کې خیری په ډانډا ورو په چی شي